نظر کې څو شرایط زده کو چې اسنه په نظر منلو کې موږ کفر توتلی او موږ د اسلام نه خارج شو. اولنۍ خبره په نظر په الله سره منل پکار دي. معنا که یو سړی وایي چې مو د بلونکای کور وشو زب یو چلای دی الله په نوم باندې الله دغه نظر دا جایز. کچری داسې بعضی خلک وایي چې زه مولا بعضی کوم چا اولاد نه خبرې کوي. ابا کې کله ما پرې خبره باندې ویږي کومل اولاد روکړلو نو زب د تور چلای یا چې کوم دی ګړ لوکی پیر بابا باندې الله کتا سي نظر چاو مانلو دا نظر یې هم نه دی خو په دا ټکی باندې الله پاک هدایت اسلام نه خارجوي. ځکه نظر دا منل دا دی الله په نوم باندې دی. دی الله د نوم نه سوا نظر منل نه دی پکار. دویم نمبر خبره اولاني خبره کې لږ تفصیل دا کوم چې چا حکم دا دی کڅوک نظر مانی نو پکور دادی چې الله نو معاف کیږي. کمانا ویای چې زبو مثال کې ز 15 روزي نیسم نو 15 روزي به دی نشي چاته به نشي دی الله مثال کې مو دا قرو شو یا مولا الله لود روکړو نو زب الله تا 15 روزي نیسم دغه نظر صحیح دا څه بره کې چې وایي چې زبو چې کم دی ګر چلای لولم په پیر بابا په نوم باندې نو دا کفر الفاظ دی نه اجتناب. دویم نمبر خبره چې سړی نظر مانی دا به د عبادت کې شامل. عبادت کې به څنګه شامل؟ مقصد دا دی چې یو سړی نظر مانی هغه عبادت مانی دا سی بری چې د ګونې عمل به کې ثابت کړي. مثال کې مو دا قرو شو زب مثال کې زنا کو نو دا نظر نه دی دا سړی ته وسوسه دی شیطان دې نه اجتناب هم نه پکور دی نه هم پرهیز کو. ایو سړی نظر مانی روزه دی ونیسي په نفل کې تلاوت دی ونیسي النفایل دی ونیسي امدار کم صدقه نشي قرباني نشي دغه شي. دریم نمبر حکم دا دی چې عبادت وی خو فرایض نه. فرایض کې به نظر نشي منلای چې معنا یو سړی وایي چې زب کومو د پلانکای کورو شو زب 15 وخت موږ کوم نو موږ خو اورډي په تو باندې فرض دی اخو خدي وی او کني نو ته به موږ کوي. مثال کې یو سړی خو چې مو دا کار وشو زب چې کوم دی وامیاشته فرایض او روزي نشم نو په تاسو شیونو کې بیا نظر مکیږي ځکه چې نظر وته اورډي پورا کوي. نو معنا دا ده اولنۍ خبره ده چې موږ دوی د نظر نه اجتناب وکړو او نظر نه مانو. کبیا چا یو کم رقم نظر ومنلو هو به هغه پورا کوي. مفسرین حضرات علما پکې فرمایي یا د هغه کې ماته خو بهتره و اولا خبره ده چې د چا څنګه نظر ومنلو په عبادت